السلام علیکم ملګرو، نن موږ بیا ورالو د خانوزۍ سلاټر اوسه دا که چیرې چې غواوي او غویان و غواړیان حلاله شي د خانوزۍ د بازار د قصابانو غه دغه موږ ته اطلاع میلاو سوله چې بایي غوای راویستلې ده پر دغه تره دانې دي دا ته یې مخامخ وینئ او دا ګسه ناجوړه ده په دغه کې مختلف مرضونه دي له نږدې زه مو ولیدله دغه غوا بالکل دغه قابله نه ده د خوراک څه کوي دا پر تلا یې نه سوای دا دونه ناجوړه ده دغه پر بدن یې دا دانې ونی په دغه کې مختلف ناجوړیانې دي اوس موږ به قول د دا خلکو چې دا دوی بابو قصاب ورته وایي که څوک ورته وایي چې دا غوا هغه راویستلې د بابو قصاب زه خپله نه پېژنم نو دا غوا ته ته یې وګورئ دغه چې دوی په دا خبر سو چې دا کیدای شي یو څوک راشي دا غوا بې عدالته یو چا دا ویډیو جوړه کړې ده بل سړی دی د سلاټر او سړی نه دی هغه دا غوا برته دوی د باندې وایستله دا دوی په خپل ټکانه کې حلالي یا بیا بېنوسار راوړي بازار له دا د نن ویډیو ده نن 29 اپریل سبا خو 30 دي نو دا به سبا دا مسلمانانو باندې خوري السلام علیکم ملګرو لکه څنګه چې نورې غواوې موږ د ښکاره کې له ازاده ویډیو جوړه سوې وله دلته یو چا جوړه کړې هغه راواستوله دا سلاټر اوس له موږ ورالو نو دغه خوارکۍ هم دغه یو مرګ ته په بیلو بنده ده نو دانې هم پکښې دي هغه بله خې بیولګې ده د ما خیال غالبا دوی د بابو قصاب موږ نه پېژنو چې څوک دی دغه سلاټر اوس له موږ ورالو دغه غوا ته یې وینئ دغه هم ډېره په بد حالت کې دلته نورې دننه دي اوس توره شپه ده مازدیګر موږ ورالو ناوخت یې راویستلي د دوی غوا حالت ته یې ووینئ بلکل دی ده چې له دانو هم ډکه ده او دا بلکل کینسر دی نو بار موږ پر دغه غایدلي یو دا خلک نوټس نه اخلي نه ولس چورت کې وایي نه کلی چورت کې وایي دغه باید چې د دغه غم وخوړل شي کنې دا وروره سلاټر بیا ګسه بندوو او دغه د وینې غوایي بد هم کوي نو دغه غوا ته یې وینئ اوس نورې غواوې خو موږ د ښکاره کې دغه ویډیو له ازاده جوړه سوې دوی له موږ خپله ورالو هغه یې بې ولګېده نو غالبا زغرد بیا تر چاړه لاندې کړي دي هلته دننه هم ډېرې غواوې دي هغه هم دغه تر در په دره دي نو اوس د دغه هم باید چې دا ولس وخوري دا زموږ میونسپل کمیټۍ ده یا زموږ کوم ذمهواران دي یا سرکار دی د دغه غم باید چې وخوري دغه وروره دغه خوارانې د سپین سرګې غواوې چې در په دره دي ته ورته وګوره ګسه په سترګو سمه نه وي دا لاندې وی دا غاړه ګس دی لکه کانګو وینې دا دوی په دغه کې هم دغه مرضونه راځي نو اوس وروره دا غواوې راته حلالوي دا زموږ په بازار کې نو باید چې دا غم وخوړل شي